قربانۍ دپاره په نصاب باندې کال تیریدل دا د قربانۍ دپاره شرط دی او که نه دی یا مال د تجارت دی نو د دې قربانۍ دپاره مال د تجارت شرط کېدل دا لازمي دی او که نه نو د قربانۍ کېدو دپاره په مال باندې کال تیریدل یا دغه مال د تجارت کول دا لازمي نه دي یو سړی دی په هغه باندې لسم د ذیالحجه یا 11 د ذیالحجه یا چې دی 12 د ذیالحجه کې د ده سره مال راغی چې د هغې مالیت 52 تولو چاندې ته رسېدو دا صاحب د نصاب د قرباني وکړي اوس کې مثال په طور د ده دا مال د تجارتو په دغې 3 ورځې کې یا هسې مال وله راغی خو نصاب ته رسېدو قرباني وکړي د غټ اختر لومبۍ ورځ د غټ اختر دویمه ورځ د غټ اختر دریمه ورځ د غټ اختر دریمه ورځ د نور د پرېوتو نه مخکې ولې مال لاغی یعنی د ماښام بانګ لا نه ویلی شوی چې د مال لاغی نصاب ته ورسېد دا سړی به قرباني کړي د باندې قرباني واجب دی دا صاحب د نصاب دی چې په دغې 3 ورځو کې ولې مال لاغی کال تېرېدل پې شرط نه دی